هالیوود پښتو پوینټ پریزنټ سورس کوډ مرګرو دا یو ډیر زبردست فلم دی. د دې فلم کہانی په یو اتو منټو باندې ده. د دې فلم په شروعات کې موږ تخیل کیږي چې یو لرګاډی روان دی او یو سړی په هغه لرګاډي کې اوده دی او د هغه اچانک سترګې وغړیږي او هغه سهجیبه حرکتونه شروع کی او په لرګاډي کې چې څونه کسان ناست دي د هغه ټول ته ډیر حیرانتیا سره ګوري او په دغه وخت کې د سره په مخامخ سیټ کې چې کومه جنې ناستوي هغه ورته وی چې شان ما دستا صلاح ومنو دا او ما خپل جواب نه ریزاین وکړو. دی ورته وی چې ایکسکیوز می زه شان نیم زما نوم چې کوم دی هغه کیپټن سټیونز دی او زه په افغانستان کې د یو اس آرمی د پاره هلیکاپټر چلوم یعنی کې زه آرمی افیسر یم. دینه پس لرګاډي په یو سټیشن باندې ودرېږي او د لرګاډي نه بهر روزي او الته کې د یو الګ نه د پوسو کې چې دا کوم سټیشن دی او هغه ورته وی چې شیکاګو. دی ډیر حیرانتیا سره واپس لاړ شي او په خپل سیټ باندې کینی چې کوم ځای کې هغه جنې ناسته ده. دی چې کله بهر ګوري او لرګاډي روان شي نو چې کله یو پیلر تیریږي نو هغه ته د په شیشه کې خپل ځان ښکاره شي او ډیر زیات غبرو شي او لاړ شي واشروم ته. چې کله د واشروم کې کوم شیشه ده هغه کې چې دی کله خپل ځان ته وګوري نو ته هم د خپل ځان په ځای کې د یو بل کس شکل ښکاره شي. ډیر زیات غبرو شي او د خپل جیب نه زر خپل بټوه روباسي. دی چې کله بټوه وګوري نو هغه هم د یو شان کس وي چې هغه د سره په جیب کې پرته وي. دی چې کله واشروم نه بهر روزي نو ماغه جنې دته بهر انتظار کوي او دته وی چې شان ولی. دی ورته وی چې زمانم شان نه دی زما نوم کیپټن سټیونز دی. دغه ورته وی چې غم مکوه مخکې سټیشن را روان دی او ورسه به ټیک شي. په دغه دوران کې د دې لرګاډي سره یو بل لرګاډی تیریږي او دی کې اچانک دماکه وشي کم چې هم د دې په لرګاډي کې شوي وي. دی نه پس کله چې د سترګې وغړیږي نو دی په یو ورکوټي شانتي کمره کې وي او د مخې ته یو منیټر لګیدلی وي. ډېر زیات حیران وي چې زه دلته کې څنګه راغم زه ټرین ته څنګه لاړم ځکه چې په کار وی چې زه اوس په افغانستان کې وی چرته چې جنگ شروع دی او زه د هغه جنگ یو حصه یم. ډېر زیات پریشان وي. دی په هیڅ نه پوهیږي چې دا ما سره روان دي کیږي چې دغه دوران کې هغه فیمیل چې کوم منیټر کې د تخکاری هغه ته تاسو کې چې کیپټن تا د معلومات شو چې دا بم کوم ځای کې پروت او دا چا اخیو. دی ورته وی چې هغه لرګاډي کې یو جنې ناسته و چې هغه ماته شان ویل. دغه فیمیل ورته وی چې دا ضرور نه ده ضرور دا چې دا معلوم شي چې دا بم کوم ځای کې پروت او دا اخی چاو. دی ورته وی چې ماته پته نشته چې دا چا اخیو. دا فیمیل ورته وی چې ته واپس لاړ شه تا سره صرف 8 منټه دي او ته معلوم کا چې دا بم کوم ځای کې پروت دی او دا اخی چا دی. او هغه جنې واپس دی بیا ټرین ته واستي او کله چې د سترګې وغړیږي نو ماغه ارسه ولګیا دی کیږي کم چې یو ځل مخکې د سره شوي دي او ماغه خلک او ماغه کار کوي او ماغه خبرې کوي او ماغه کسان هر څه او ماغه او هغه جنې ورته عمده وایي چې شان ما دستا خبره ومنو دا ما خپل جواب نه ریزاین وکړو. اوس دی چې کله پاسي او د کسانو ته وګوري نو دی کې ډیر زیات کسان وي. څوک په موبایل کې لګیا وي څوک په لپټاپ کې لګیا وي او دی یو کس ته ګوري او دا وایي چې دا بم دلته کې څوک خودی شي. خو په 2 منټو کې دا معلومول په ډیرو کسانو کې لګبګ ناممکنه ده د لپاره. دی ډیر زیات کنفیوزي او په دغه کې اوماغه سټیشن بیا راشي څنګه چې مخکې راغلی و. دی د لرګاډي نه کوشي او سټیشن کې ودرېږي خو د ذهن ته اړو سره راځي نه چې زه وکم نو څه وکم او دی واپس ټرین ته راشي. دی راشي ودرېږي او دا سوچ وکړي چې اول مالا دغه بم پیدا کول پکار دی او بیا دی یاد کی چې کله بم ډس کېدو نو هغه زما شاته ډس شوی او شاته له د شاته یو واشرومي هغې ته کله چې دی لاړ شي نو دی واشروم کې غیر چاپیره وګوري خو دته سمیلو نشي او بیا کله او دی چې کله وینټینیټر کې وګوري نو هلته کې بم پروت دی. دی هغه جنې سره د رابطو کولې کوشش وکړي کم چې دته په منیټر کې ښکاري خو هغې سره رابطه ونشي. دی بیا بهر روزي او د خلکو ته ووایي چې زه یو افیسر یم نو د دې لپاره تاسو خپل لپټاپ او موبایل بند کړئ. خو دغه وخت کې د 8 منټه پوره شي او بیا بلاست وشي او چې څونه کسان په لرګاډي کې وي هغه ټول مړه شي او د سترګې واپس په دغه ورکوټي کمره کې وغړیږي. کله چې د سترګې واپس په دغه کمره کې کولو شي چې چرته د مخکې وو د ټرین د تګ نه مخکې نو هغه فیمیل چې کومه په منیټر کې ده هغه د تپوسو کې چې کیپټن تاسو ولیده او دې ځل ډېر زیات غوسه شي او په غوسه کې د هغې نه تپوسو کې چې اخر ته ماته ووایه دا څه روان دي او دا څه کیسه ده. زما مازغه بالکل په دې کار نه کوي زه خپل پلار سره خبرې کول غواړم. او دې نه پس دغه فیمیل چې کومه ده هغه خپل سینیر ته کال وکړي او هغه ته ووایي
وی چې سر کم از کم څه خو دته ویل پکار دی اوس چې دا څه روان دي او دا څه دي او دغه وخت کې موږ ته پته ولګي چې اخر دا ټول پروګرام څه دی او دا څنګه روان دی او دا دې څه کول غواړي. دغه فیمیل دته اوس دا ووایي چې نن سهار یو لرګاډی شیکاګو ته روانو چې په هغې کې دماکه وشوه او هغې کې چې څونه مسافر ناستو ټول هلته کې مړه شوه. اوس چې چا په ټرین کې دا بلاس کړی دی هغه غواړي چې په شیکاګو کې هم هغه یو دماکه وکړي. نو د دې دپاره موږ له په هر حال کې دا معلومول پکار دي چې دا کس څوک دی ځکه چې موږ دا معلوم کړو نو موږ به شیکاګو ښار چې کوم دی هغه موږ بچ کړو. اوس سوال دا پیدا کیږي چې یو داسې لرګاډی چې هغې کې مخکې نه بلاس شوی دی او په هغې کې چې څونه کسان مړه دي هغې ټرین ته دی بار بار څنګه ځي او خاص کر بیا د یو داسې انسان وجود ته کوم چې اوس مړ شوی دی. نو د دې سوال په جواب کې هغه فیمیل هغه ښځه دته دا ووایي چې د انسان په دماغو کې الله دا خصوصیت اچولی دی چې هغه د مرګ نه پس چې کوم اخیري 8 منټونه دي هغه دغه په دماغ کې سیو شي او د دغې 8 منټو میمورۍ سره مونږ یو داسې دنیا جوړه کړه چېرته چې مونږ د دې ځای نه یو انسان داسې استولی شو چې هغه د یو انسان ذهن سره کنیکټ شي او هلته کې ورشي د هغه بدن کې او هغه دا معلوم کړي چې اخر دغلته کې شوي څه وو څنګه شوي وو چا کړي او ولې کړي. او همدغه د ساينس یو پروجیکټ دی چې د هغې په مدد سره کیپټن صاحب چې کوم دی هغه بار بار دغه ټرین ته ځي او د دغې معلوماتو د دغې دماکې معلوماتو کولو کوشش کوي. اوس د هر څه تاسو په یو بله طریقه باندې ځان پې پوه کوي. انسان چې کله ویمري نو د هغې دماغ چې کوم دی بندېدو نه مخکې یو 8 منټو میموري خپل ځان سره سیو کړي او د پوسټ مارټم په وخت کې دغه چې کوم دی پروجیکټ شروع کړی دی په دې په ذریعه باندې دی هغه 8 منټو کې د دې دنیا نه یو کس دماغ هغې سره کنیکټ کړي او هغه د هغې دی انفارمیشن رالی چې دا هر څه شوي څنګه وو چا کړي نو دا دی یو بل ټایپ کې چې کومه دی دنیا جوړولو کوشش کوي او دغه پروجیکټ ته دی سورس کوډ وایي. او کیپټن سټیونز چې کوم دی دا د دې دنیا اولنی داسې انسان دی چې هغه د دې قسمه میشنونو لپاره سلیکټ شوی دی یعنې د دې پروجیکټ د اولنی میشن دی. خو اوس دی کې مسله دا ده چې کیپټن سټیونز ته دا پته نشته چې هغه دلته کې راغو څنګه ځکه چې هغه خو په اخر ځل باندې چې هغه ته یاد شي نو هغه په افغانستان کې جهاز کې ناستو جهاز یې چلولو او دې نه پس بیا هغه سترګې دلته کې وغړېدې. اوس کیپټن چې کوم دی هغه بار بار د فیمیل نه دا تپوس کوي چې اخر دلته کې راغم څنګه ځکه چې په اخر ځل باندې ما ته یاد شي نو ما هلیکاپټر الوزولو او بیا مې چې سترګې وغړولې نو ما ته به صرف دا یاد دي چې څه دلته کې ما سره وشوه. خو دغه فیمیل چې کومه ده دا هغه ته زیات څه نه وایي هغه بار بار دې ته دا وایي چې زه خپل پلار سره خبرې کول غواړم خو هغه ورته انکار کوي او ورته وایي چې اول سر کې دا پروجیکټ ته مکمل کړه دا میشن ته مکمل کړه هغې نه پس به بیا ته خپل پلار سره خبرې وکړي. اوس دې پینډې چې کله کیپټن هغې ته واستولو لرګاډي ته نو هغه څه وکړه چې هغه کوم هغه جینۍ ورسرې وه هغې د لرګاډي نه کوزه کړه او دې نه پس د یو سړي پسې روان شو هغه باندې دا شک و چې دې مطلب دا بم دې اږدي او دې بلاست کوي. په دغه کې خبرو کې دې خپلو کې وران شي او د دې د منځ کې جګړه وشي او په جنګ کې د کیپټن صاحب چې کوم دی هغه خپه وخویږي او لاندې پروزي پاټلی باندې او د هغه سیړه پې یو لرګاډی راشي او د هغې د وجې نه هغه مړ شي. اوس چې دغه سترګې وغړېږي نو هغه بیا هم په دغه ورکوټې کمره کې وي خو دې پینډه هغه خپل اپریټر کوم چې د فیمیل ده هغې ته ووایي چې د کم از کم ما دې پینډه یو فیمیل چې کوم ما سره ناسته ده هغه ما بچ کا لرګاډي نه مې کوزه کا او اوس چې کله بلاست کیږي نو هغه به دې وخت کې بچ شي. هغه فیمیل ورته جواب ورکړي چې داسې هیڅ کارم نشي کېدی ځکه چې دا الریډي مړه شوي دي. سټیونز خپل اپریټر ته کومه چې هغه فیمیل ده هغې ته د هغه جینۍ نوم وښیي او هغه یې سرچ کړي او ورته وښیي چې هغې کې لیکلي وي چې دا نن سهار په بم بلاست کې مړه شوې ده او هغه اپریټر چې کومه ده هغه سټیونز ته دا وایي چې ګوره داسې ټایم ټریول نه دی دا نه ده چې ته لاړ شي فاسټ ده اول ده کې څوک بچ کړي او بیا واپس راشي خپل پرزنټ ته او دلته کې هغه کس ژوندي وي. او بله خبره ده چې سټیونز چې کوم دی هغه دم په دم دا وایي چې زه خپل پلار سره خبرې کول غواړم خو هغې ورته وایي چونکې دا پروجیکټ فلحال نوی دی او مونږ ستا خبرې له ستا پلار سره نشو کولی ځکه دا مونږ فلحال افورډ کولی نشو که چېرې مونږ ستا خبرې ستا پلار سره وکړي نو زمونږ دا پروجیکټ به ودرېږي او مونږ دا لا فلحال افورډ کولی نشو. اوس چې د اپریټر دی کله په دوباره باندې هغه ټرین ته واستي نو دی هغه جینۍ ته ووایي چې یاره ته زما یو کار
کولای شي هغه ورته وي او ولې نه ورته ستا په موبایل کې انټرنیټ شته هغه ورته وي نه فلحال خو زما موبایل کې انټرنیټ نشته دی ورته ښه داسې چلو کا زما یو ملګری دی چې د هغه نوم دی کیپټن کال سټیفنز هغه په آرمي کې دی او د هغه فلحال یو څو ورځو نه پته نه لګي نو ته لږ مهرباني وکړه د هغه څه انفارمیشن واخله چې هغه څنګه دی هغه وایي بالکل ټیک ته زه به دا انفارمیشن تاله درکم هغه لاړه شي او د خپل انویسټیګیشن چې کوم دی هغه جاري ساتي اوس دی په ټرین کې یو فیمیل لور شي او زنانه لور شي او هغې ته وایي چې یاره زما د ستا لږ موبایل پکار دی او هغه هغې نه موبایل والي او چې د هغې کوم پراجیکټ روان دی ساینس پراجیکټ د دې چې کوم کس دی کوم انچارج دی هغه سره د رابطې کولو کوشش وکړي اوس دی چې کله د دغې پراجیکټ انچارج سره خبره کوي نو د هغه سیډه چې کوم اپریټر هغه ورته وایي ته لږ انتظار وکړه همدغه دوران کې چې کومه کرسټینا ده هغه راشي او ډېره خفه وي دی ورته چې وګوري ورته وایي ولې هغه ورته وایي چې یاره زما ته ډېر افسوس دی ځکه چې د ستا دا ملګری اوس دې دنیا کې نه دی دی ډېر زیات حیران شي او دی ورته وایي چې شاید چې تا به د غلط کس انفارمیشن اغشتی وي هغه ورته وایي نه او هغه ورته د نوم د پلار نوم د ډپارټمنټ نوم د رینک هر څه ورته وایي او ورته وایي چې یاره هغه اوس دې دنیا کې نه دی هغه وفات شوی دی دی ډېر زیات حیران شي دی وایي که چېرته زه وفات شوی یم نو زه بار بار دلته کې د ټرین ته څنګه راځم زه څنګه هغه اپریټر سره خبرې کوم او زه څنګه مطلب دې دنیا کې لا یم همدغه دی دا سوچ کوي چې دی کې بیا بلاست وشي دی کې بیا دماکه وشي او دی بیا د اپریټر مخې ته ورشي اوس دی چې بیا کله دغه فیمیل اپریټر ته مخامخ شي نو دی ته تپوس وکړي چې زه ژوندی یم که مړ یم هغه ورته په جواب کې وایي چې دا ضرور نه ده ضرور دا ده چې مونږ دغه کس ټینګ کړو او په لکونو خلک چې کوم دي د هغې زندګیانې بچ کړو کیپټن ورته وایي چې نه د هغې نم ضروري زما دپاره دا دی چې زه دا معلوم کړم چې زه ژوندی یم او که نه دی ورته ووایي چې یو فوجي د بل فوجي نه تپوس کوي وایه ماته زه ژوندی یم که نه یم نو هغه فیمیل چې کومه اپریټر ده هغه ورته وایي چې تا چې کوم دماغ دی د هغې صرف یو 100% چې کوم دی هغه ژوندی دی باقي نه او ته چې کوم یې هغه نه چې کوم تا ته خپل ځان ښکاري نو دی ورته وایي چې زه خو بالکل ټیک ټاک یم زه خپل خپې لاسونه هر څه خوځولی شم زه سم دم یم ګرځم ودرېدی شم کېناستی شم هغه ورته وایي چې نه دا صرف د ستا د مازغو چې کومه ده هغه صرف یو سوچ دی اصل کې د ده چې کومه باډي وي د ده چې کوم جسم وي هغه دا نه وي چې څنګه ټرین کې دی ځي او هلته کې ګرځي همدغه رنګې دغه کمره چې کوم کې دی د اپریټر سره خبرې کوي دا هم د ده د مازغو صرف یو سوچ دی د ده اصل باډي دا نه ده اوس دی دا وایي که چېرې دا زما بدن نه دی دا زما صرف یو سوچ دی دا زما خیالي دنیا ده نو زه تاسو وینم څنګه زه تاسو سره خبرې څنګه کوم نو دې باره کې ورته هغه وایي چې یاره مونږ خپل میسج ریکارډ کړو او هغه د سینسر په ذریعه باندې ستا مازغو ته درولیږو او کله چې هغه میسج د ستا مازغو ته ریسیو شي نو هغه اټومیټیکلی خپل یو خیالي دنیا جوړه کړي یو خیالي ځای جوړ کړي چې هغه مونږ سره خبرې کوي او دغه ستا چې کوم جواب کومې خبرې اترې دي هغه مونږ ته میلاویږي د ټیکس په ذریعه باندې او هغه بیا مونږ کنورټ کوو اډیو ته اوس کیپټن چې کوم دی هغه د دغې پروجیکټ چې کوم مین ساینټسټ دی ډاکټر روتلیس هغې ته وایي چې یاره هغه دی نه ما تا سره کال رابطه هم کړې وه خو تا سره رابطه ونه شوه فرض که ته داسې هم کړي نو سورس کوډ کې چې کوم د ستا دا کال دی نو هغه به یو بل ډاکټر روتلیس ته تللی وي ما ته نه اوس کیپټن ورته وایي چې دا کوم پروجیکټ تا شروع کړی دی او دا څه ته کې نو دا قانوني نشي کېدی هغه ورته وایي چې دا بالکل قانوني دي دا بالکل د آرمي د انډر لاندې دي او د یو فوجي دپاره د هغه د ژوند نه زیات دا دي چې د هغه د خپل ملک او قوم خدمت وکړي او ته هم داسې کوه اوس کیپټن چې کوم دی د ډاکټر روتلیس نه تپوس دی ته تپوس وکړي چې ته څو جنګونه لتلې هغه ورته وایي چې دا ضرور نه دی نو کیپټن ورته وایي چې زه څونه فوجیانو سره ملو شوی یم تر اوسه پورې په جنګونو کې هغوی همیشه دپاره عمده خبره به کوي درته چې د خپل ملک دپاره یو ځل مړه کېده کافي دي د دې خبرې مطلب دا دی چې هغه بار بار مري هغه بار بار د مرګ چې کوم دا درد دی هغه محسوسوي او د دې جواب کې ورته ډاکټر روتلیس ورته وایي چې ټیک ته زمونږ دا پروجیکټ پوره کا د مونږ دا مسله حل کا نو زه به د ستا مازغه آزاد کم دی ورته وایي چې مطلب څه هغه ورته وایي چې مطلب دا کله دا پروجیکټ مکمل شي نو زه به ستا مازغه مړه کېدو ته پرېږدم او تا ته به چې بار بار کوم دا ستا د مرګ دا درد دی دا به تا ته بار بار نه در رسي اوس ډاکټر چې کوم دی هغه یو ځل بیا کیپټن چې کوم دی هماغه لرګاډي د واستي او ورته وایي چې باره کوم د ټي سي کمپارټمنټ دی په هغې کې یو تماچه ده چې هغه لوډډ ده ته هغه واله او که ضرورت پیښ شي نو تا هلته کې هم کسان ویشتی شي ځکه چې دا کسان الریډي مړه شوي دي اوس کیپټن سټیونز چې کله ځي هغه تماچه رالي نو هغه چې کوم د لرګاډي کوم سیکیورټي وي هغه ګیر او بیا په دوباره چې کله ورشي او نو دې هغه تماشه چې کوم هغه دې حاصله کړي اوس کیپټن چې کوم دی هغه بار بار دغه لرګاډي ته ځي او بار بار دې ناکامیابه کېږي اخیری کې دې تنګ شي او دې چې کله راشي نو دې هغه اپریټر چې کوم فیمیل ده هغې ته ووایي چې بس
دا نور ته مانه نه کیږي، زه دا نور نشم کولی. همدغه وخت کې کیپټن روتلیس راشي او هغه دې ته د دې چې کوم والد صاحب دی د هغه پیغام ورته وکړي چې په هغې کې هغه وایي چې زه په خپل زوی باندې فخر کوم. دی چې کله د خپل پلار دغه پیغام دغه خبرې ووري نو ده کې جذبه راشي او دی ورته وایي چې ټیک ته ما یو ځل بیا دغه لرګاډي ته تاسو واستوئ. اوس دې پینډه چې دی کله لرګاډي ته لاړ شي نو د ټول نه مخکې دی لاړ شي هغه تماچه راولي او بیا ورشي چې کوم ځای کې هغه بم پروت دی هلته کې هغه بم چې کوم دی هغه موبایل سره کنیکټ وي، دی ته هغه موبایل ډسکنیکټ کړي، هغه موبایل ته واخلي. اصل کې دا بم یې د موبایل سره ځکه کنیکټ کړی وي چې کله دی د موبایل ته کال وکړي نو دا بم ډس شي. اوس دی د دغه موبایل چې کوم کال هیسټري ده هغه وګوري نو هغې کې صرف یو کال راغلی وي او هغې ته دی واپس کال وکړي او ورته وایي چې زه به تا پیدا کړم. هغه واپس چې د راشي خپل ځای ته او هغه وایي چې ته شاته وګوره نو دې ټولو کسانو کې یو کس نستی هغه شاته وګوري. کیپټن سټیونز وایي چې کېږي دا هماغه کس دی او هغه ورشي کس باندې تماشه کېږي. ته دې ورته وایي چې ته د ټرین الوزول غواړې که نه، هغه ورته وایي چې دا ته څه وایې، زه خو یو سافټویر انجینیر یم او زه خپل ښځې سره په موبایل باندې خبرې کوم. کیپټن سټیونز ورته وایي چې ټیک ته زه واپس په نمبر باندې کال کوم او که چېرته فرض کړه ستا موبایل له کال راغی نو زه به ته په دې ځای باندې ولم. کیپټن سټیونز اوس په دوباره هغه نمبر باندې کال وکړي خو هغه کس له کال را نشي، مطلب هغه صحیح وایي. هغه اوس ګیر شه بیره ګورو چې دا کال چاله راځي او تر دې کې هغه ته یو کس ښکاره شي چې هغه اوس د لرګاډي نه کوز شوی دی او د هغه په موبایل باندې کال را روان دی او دې کې یو هلک هغه له ورشي ورته وایي چې دا ستا بټوه تا نه په ټرین کې پرېوتې وه. اوس کیپټن سټیونز چې کوم دی هغه پسې شاته روان دی او هغه وګوري چې هغه بټوه واپس په لرګاډي کې لړی کړي. کیپټن سټیونز چې کوم دی د هغه دا بټوه راوچته کړي او هغه پسې ور روان شي. کیپټن سټیونز چې کوم دی هغه له ورشي او هغه ته وایي هغه ته آواز وکړي ورته موبایل وښیي چې دا موبایل پېژنې. هغه ورته وایي چې نه. اوس پې تماچه روباسي ورته وایي چې ته خپله بټوه روباسه. هغه د دروغو خپل جیب کې ګوتې موتې وایي خو دی ورته بټوه روباسي او ورته وایي چې دا د ستا بټوه ده، تا د کس نه دا په لرګاډي کې دې پر لړه کړې وه چې کله بم بلاست شي نو خلک دا وایي چې دی پکې هم مړ شوی دی. د دې نه پس هغه هلک د هغه ګاډي دروازه کولو کړي او هغه سټیونز ته چې کوم دی هغه بم وښیي چې هغه ډېر زیات خطرناک وي. همدغه خبرې دوران کې کسرینا هم راشي او هغه ورته وایي چې شان دلته کې سره روان دي او شان چې کله هغې ته وګوري چې هغه سره هم تماچه وي هغه تماچه روباسي او دې دوه ډزه ولي او چې کله کریسټینا منډه وهي نو دوه ډزه هغه هم ولي. اوس سټیونز لا مړ نه دی او هغه په ځمکه باندې پروت دی. هغه دې تپوس وکړي چې دا هر څه ولې کې. هغه ورته وایي چې دا دنیا یو دوزخ دی او مونږ چې کوم د ویرانه دنیا دا مونږ بیا آبادول غواړي. جنت جوړولو لپاره مونږ له پکار چې مونږ دا یو ځل بیا ورانه کړو. اصل کې دا یو دماغي مریض هغه دی نه لاړ شي او دې کې یو زوردار دماکه بیا په هغه ټرین کې وشي او دا دماکه چې کومه ده په هغه ټرین کې وشي. حالانکه سټیونز چې کوم دی هغه دغه ځای نه موبایل ویستی او خو بیا هم دماکه وشي. مطلب دا چې د دې سړي د هغې بم سره یو بیک اپ ایښی دی، مطلب دغلته کې یو بل موبایل هم دې سره کنیکټ دی. اوس کیپټن سټیونز چې کوم دی هغه واپس راشي او هغه کوم اپریټر چې کوم دی ډاکټر روت چې کوم دی هغې ته هغې د کس نوم ګاډي نمبر د هر څه ورته ووایي چې دغه بم بلاست کول نه مخکې دی دا ګرفتار کړي. دې کامیابۍ سره ټول ډېر زیات خوشحاله وي. اوس سټیونز ډاکټر ته وایي چې ډاکټر زموږ دا خبرې به څه کېږي چې څنګه موږ مخکې ویلي وو د دې ډاکټر او د سټیونز په منځ کې یو خبره شوې که چېرته موږ ته دا میشن پوره کړي نو موږ به ستا مازغه مرګ ته پرېږدو. اوس ډاکټر سټیونز ته وایي زما په خیال ما ته دا لګېده چې ته به د کامیابۍ نه پس خپله اراده بدله کړي. سټیونز ورته وایي چې او ما خپله اراده بدله کړه خو زه یو ځل بیا د مرګ نه مخکې دغه ټرین ته تګ غواړم. ډاکټر چې کوم دی هغه ورته وایي چې داسې هېڅ چرم نشي کېدی. هغه ورته چې او ما ته پته ده چې داسې نشي کېدی خو زه تاسو سره ریکویسټ کوم چې پلیز یو ځل بیا ما هغه ټرین ته واستوئ. اوس ډاکټر چې کوم دی دې خبرې ورته هېڅ جواب ورنه کړي او هغه دی نه پاسې لاړ شي. بل ځای ته دا خیلی کېږي چې هغه کس چې کوم بم ورسره دی او هغه روان دی نو پولیس ورشي او هغه ګرفتار کړي او دغه چې کوم نیکسټ اراده وه هغه یې ناکامیابه کړي. سټیونز جینۍ چې کوم هغې سره په منیټر کې اکثره لپاره خبرې کوي ګوډوین د هغې نوم یې هغې ته وایي چې یاره ما ډېره غټه غلطي وشوه، ما له پکار دی چې ما دا بم پوره طریقه باندې ډیفیوز کړی وی. ما چې حالانکې ته موبایل هغې نه ډسکنیکټ کړو خو هلته کې ضرور د هغې یو بل بیک اپ هم پروت دی، یعنې هغې سره یو بل موبایل هم پروت دی. که چېرته فرض که ما هغه موبایل هم هغې نه ویستی وی نو کېدای شي چې دا ټول انسانان بچ شوی وی. ګوډوین ورته وایي چې دا یو د رښتیو دنیا ده چېرته چې اوس موږ ناست یو او هغه صرف یو کمپیوټر پروګرام دی او چې څنګه ته سوچ کوې دارنګې کله هم نشي کېدی. هغه ورته وایي چې پلیز مهرباني وکړه صرف یو ځل ما هغه ځای ته واستوه او هغې نه پس ما مازغو مرګ ته پرېږده. حالانکې ګوډوین سره هېڅ داسې اتارټي نه وي چې هغه دغه پراجیکټ ته دغه ته دی واپس واستوي خو په دې ټول وخت کې د دې دواړو ترمنځ د یو انسانیت رشته هم جوړه شوې وي او هغه بیا دی چې کوم دی کیپټن سټیونز چې کوم دی هغه لرګاډي ته واستوي او هغه ورته وایي چې څنګه د ستا 8 منټه پوره شي زه به ستا د لایف سپورټ چې کوم دی هغه به زه بند کړم. او د لایف سپورټ بندولو مطلب دا دی چېرته چې د ده دا باډي پرته ده چېرته چې دی پروت دی د رښتیاو هغه به مړ شي. حالانکې د دغې پروجیکټ چې کوم نور ساینسدانان دي او کوم نور مشران دي هغوی دا نه غواړي. هغوی غواړي چې دی د دې سیسټم نور هم استعمالو کړي، د کیپټن سټیونز نور استعمالو کړي په نور میشنونو کې. حالانکې ګوډوین داسې نه غواړي ځکه هغه غواړي چې مونږ کومه واده
کیپټن سټیونز سره کړی و هغه مونږ پوره کو. اوس دې پس چې کله کیپټن سټیونز واپس لرګاډي ته لاړ شي نو هغه ډایرکټ هغه بم ته لاړ شي او هغه هلته کې وګوري چې هلته کې بم سره د یو په ځای کې 2 موبایل پرتې وي. هغه دواړه موبایل چې کومې دي هغه بم نه ډسکنیکټ کی او واپس چې کوم کس په ټرین کې ټیکټونه ورکړي هغه سره یې هتکړي وي هغه نه هتکړي والي او هغه کس له ورشي کوم چې دا بم ډسکوي. اوس کوم ځای کې چې هغه کوزیږي د کوزیدو نه مخکې دی هغه ونیسي او په لاس کې ورته هتکړی واچي او یو سیټ سره وتړي. دی همدغه موبایل نه چې کوم دی پولیس ته کال وکړي او ورته ووایي چې زه 2 بمونه ډسکول غواړم او د دواړو بمونو چې کوم ځای دی کوم لوکیشن دی هغه ورته وکړي یو په لرګاډي کې یو په هغه سپین ګاډي کې دا دواړه ورته وښیي او دې نه پس هغه دغه موبایل ځان سره یوسي او د هغې نه خپل پلار ته کال وکړي خو هغه ورته خپل ځان نه ښیي ځکه چې هغه دغه وخت کې مړ شوی دی او خپل پلار سره د خبرو کول نه پس هغه د هغه جینۍ ته کوم چې په منیټر کې هغه سره خبرې کوي هغې ته یو میسیج وکړي او د هغې نه پس دا هم خیله کېږي هغه جینۍ چې کوم د سره په مخامخ سیټ کې ناسته وي د اصل کې هغې سره مینه کوي او هغه هم دې خوښوي او هغه د جینۍ تپوس وکړي که چېرته فرض که تا ته پته وي چې تا سره د ستا د ژوند صرف یو څو سیکنډه پاتې دي نو ته به څه کوې هغه ورته وی چې زه به هر یو سیکنډ په ښه په کوله او زړه باندې ژوند تېرول غواړم او د دې نه پس هغه هغې سره مینه وکړي. اوس کیپټن سټیونز سره صرف یو څو سیکنډه پاتې دي. اوس دې کې بل سر ته داخله کېږي چې ګوډوین د هغه چې کوم اصل کې باډي پرته د هغه چیمبر سره ولاړه وي او د هغه لایف سپورټ چې کوم دی هغه بند کوي خو د هغې چې کوم سینیر دي هغه دا نه غواړي هغې غواړي چې هغه کیپټن سټیونز چې کوم دی دا نور هم استعمال کړي. هغې دا غواړي چې د کیپټن سټیونز څونه میموري ده په مازغو کې هغه ټوله دی ختمه کړي او د بل میشن دپاره هغه ژوندی وساتي خو ګوډوین چې کومه ده هغه داسې نه غواړي ځکه هغه وایي چې زموږ دپاره کیپټن سټیونز اوس ډېر څه کړي دي او اوس موږ د خپله واده پوره کول پکار دي. د هغه چې څنګه 8 منټه پوره شي نو ګوډوین چې کومه ده د هغه چیمبر چې کوم لایف سپورټ دی هغه بند کړي. د لایف سپورټ بندولو سره هغه بل سایډ ته خیلی کېږي چې په لرګاډي کې څونه کسان ولاړو هغه एकदम جام شي بالکل ودرېږي او داسې ښکاري لکه چې یو پروګرام بند شوی وي خو لږ وخت پس بیا دا خیلی کېږي چې هغه ټول کسان چې کوم دي هغه په لرګاډي کې بالکل ژوندي وي ځکه چې په ټرین کې چې کوم هغه دماکه نه وي شوي یعنې چې یو کس هم په ټرین کې نه مړ شوی او د کیپټن سټیونز چې کوم مازغه دي هغه اوس د شان د نوم والا کس سره کنیکټډ دی او بل سیټ ته ګوډوینز ته اوس یو میسیج راشي په هغه وخت کې چې کوم وخت کې اوس موجوده وخت کې شان په باډۍ کې کیپټن سټیونز موجود دی هغې کې دا لیکلي وي چې تا ته بدن یو خبر میلاویږي چې شګاګو ته تګ والا لرګاډي کې یو بم ایښودی شوی و چې هغه پولیس ناکامیابه کړو او چې چا په دې لرګاډي کې بم ایښی و هغه هم په دغه لرګاډي کې و هغه په یو سیټ سره تړلی شوی و او دا کار چې کوم دی هغه تا او ما کړی دی. کله چې دا منډه کې او د ډاکټر صاحب افیس ته ورشي نو هلته کې یو ټي وي لګېدلی وي چې په هغې کې عمده نیوز روانې چلي عمده خبر روانې چلي یعنی کې په شګاګو ته تلو والا لرګاډي کې بم ایښودی شوی و هغه کې هغه ایثار کو او هغه کس یې ګرفتار کړی شو. ډاکټر چې کوم ګوډوین دی هغې ته وایي ته څه ویل غواړې هغه ورته وایي چې نه او دې نه پس هغه ډاکټر چې کوم دی هغه خپل ملګري ته دا ووایي چې کله به داسې یو حادثه کېږي او موږ به هغې نه پس خپل سورس کوډ دا پراجیکټ استعمالوو یعنی په اصل دنیا کې دا څونه هم چې هر څه چې هغه شوي هم نه دي دلته کېله ځکه چې دلته کې بم بلاست کول نه مخکې هغې هر څه ریسار کړه او دې نه پس لاندې په میسیج کې لیکلي وي که چېرته ته دا پړاوې نو دا څونه سورس کوډ چې کوم پروجیکټ دی ستاسو څونه پروګرام دی دا ستاسو د سوچ نه هم تیز دی. تاسو ته داسې ښکاري چې تاسو صرف د تیر شوي دنیا یو 8 منټه کریټ کړه 8 منټه جوړ کړه خو داسې نه ده تاسو یو پوره بېله دنیا جوړه کړې ده. که چېرته زه صحیح یم نو ستاسو په ځای کې یو کیپټن سټیونز په نوم باندې یو کس دی هغه د خپل د میشن د تګ انتظار کوي او په اخره کې ورته ویلي چې ته ما سره واده وکړه چې ته به د هغه مدد کې او چې کله هم ته هغه یو میشن ته استې نو ته ورته دا وایې چې هر څه به ټیکي شي. اوس دا خبر راځي چې فرض که د لایف سپورټ بندولو نه پس د کیپټن سټیونز چې کوم په دې دنیا کې جسم دی هغه مړ شو نو هغه هلته کې څوک دی اصل کې د هغه چې کوم د دماغ دی هغه هلته کې هغه سره کنیکټ شوی دی نو ځکه هغه دی اوس یو بلې دنیا کې د شان په نوم باندې اوس ژوندی دی هلته کې چې کوم اوریجنل کوم کیپټن سټیونز دی هغه په چیمبر کې لا اوس هم پروت دی نو دا دی اصل کې یو بله دنیا کریټ کړې ده. خیر دا خو یو فلم دی او په دې باره کې هغې ته هم لا پته نشته چې دا سورس کوډ پروجیکټ شروع کړی دی. دا ټول فلم چې کوم دی دا صرف او صرف د دې چونکې حقیقت سره څه تعلق نشته او دا صرف او صرف د انټرټینمنټ دپاره دی نو د دې دپاره زه دا ریکمنډ کوم چې دا ډېر زبردست فلم دی او تاسو یې خامخا وګورئ. د الله په امان.